نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد سورة البقرہ پارا نمبر 2 رکو نمبر 20 خلاصہ دا رکو پس داغین اللفظی ترجمہ مختصر تفسیر بدعوت توحید او قدرت وجود دا رب العالمین باندے خکولی لس عقلی دلائل لی چه هر سوک پاغی بانی پوہیگی او دغه نعمتونه هم دي پیدا کولو ولی صرف یو الله دی د انسانانو د پاره پیدا کړی دی دغه ټول د الله د حکم محتاج دي د الله د حکم تابع دي او څومره چې د معاش اسباب دی داغي خالق هم رب العالمین دی لہذا د عبادت مستحق یو الله دی دا د احسان تقاضا ده چې د یو رب العالمین عبادت او بندګي وکړي شي داغي باوجود څه خلق داسې دي چې د الله مخلوق د الله سره شریک کوي یعنی د خالق صفات هغه د مخلوق د پاره ثابتي د هغوی مذمت دی او د هغوی د پاره تخویف اخروی دی چې تاسو د پاره جهنم دی دوزخ دی عذابونه دي او بیا به تاسو په دغه خپل عقاید باندې په دغه اعمال باندې اظهار د ندامت او افسوس کوي لیکن تاسو ته هیڅ پیدا نه درکې لہذا د الله سره چې څنګه مینا او محبت کول پکاروي دا سیمینا د الله د مخلوق سره مکوي چې هغه د الله برابر کوي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ان فی خلق السماوات یقینا نشته په پیدایش د اسمانونو کی والارض او زمک کی واختلاف الليل والنهار او پتلورات لو د شپې او ورځ کی کله ورځ لویا کله شپه کله ورځ راځي کله شپه والفلک او پکشتو کی التي هغا تجری چې چلیږي فی البحر په دریاب کې ډوبیږي نه غرقیږي نه بما په هغه شي سره ينفع الناس چې نفع ورکوي خلق ته وما او په هغه کې انزل الله چې راوروي رب العالمین من السماء دبرنا مما د ابونا فاحیا به پستاز کوي په دغه ابو سرا الارض ازمکی لرا بعد موتها ورستو د وچواله د حقینا وبث او خوار کړي دی پیدا کړي دی فیها پدې زمکه کې من کل دابه د هر زند سرنا وتصریف الرياح او پګر زولو د سلی کې والسحاب او وریزکی المسخر بین السماء والارض یزوړندې شوی دی پمن د اسمان او زمکه کې لآیات خامخا نخدی دلائل دی بقدرت د رب العالمین په توحید د رب العالمین په وجود د رب العالمین په خالقیت د رب العالمین په مالکیت د رب العالمین لقوم د پارا د هغه خلق یعقلون چې عقل مند وي نو کله چې دی ته وګوري بس دا غوي عقاید بالکل ټیک او دا لوی لوی کارونه الله کړی دي دا الله نه علاوه څوک هم نشي کوله نو تاسو چې کوم واړه واړه حاجتونه دي وړي وړي مسلې دي هغه کوم الله طرف ته رجوع کوي دا الله نه علاوه ګوره څوک هغه مسائل تاسو نشي ختموله هغه مشکلات مصائب تکالیف تاسو نه نشي لري کوله او نم حاجتونه پوره کولای شي ومن الناس او بعض د خلقنا تخویف دے من یتخذ هغه دی چې نسی من دون الله سوا د الله نا دادا حصداران شریکان الله لره جوړی د الله مخلوق یحبونهم منا ورسر کوي که حب الله پشان د منی د الله سرا والذین هغه کسان آمنو چې ایمان راوړې دي اشد ډیر کلک دی مضبوط دی سخت دی حبا لله پمنا د الله کی دغه الله د پاره جان ورکی مال ورکی اولاد ورکی هر قسم قربانی پیش کوي او په هغه باندې خوشاله کیږي ولو ير الذين ارمان چې په هدله الذين هغه کسان ظلموا ظالمان دي ظلم یې کړی دي اذ يرون العذاب کله چې بویني عذاب لرا پدې خبره باندې
ان القوة لله جميعا یقینا طول طاقت یو الله لرده وان الله یقینا الله شدید العذاب سخت عذاب ورکولو والده اظهار د افسوس بیانیږي د قیامت پر ورځ به ډیر زیات پیمانه افسوس وکي ارمان وکي لیکن فایده به نه ورکي لہذا خپل عقاید د مرګ نه مخکې ټیکول پکار دي اذ تبرأ الذين اتبعوا کله چې بیزار شي هغه کسان چې تابعداري شوي ده من الذين اتبعوا د هغه کسانو نه چې تابعداري کړې ده ورأوا العذاب وبوینی عذاب لرا وتقطعت بهم الاسباب او پری بکړې پدوی باندې الاسباب حق تعلق خپل ولی رشتي طریقې وقال الذين اتبعوا وبوای هغه کسان چې تابعداري کړې ده لو ان لنا کرة ارمان یقینا کچری وی منگ لرا واپسی دنیا تا فنتبرأ منهم نو بیزار شوی بوی منگ ددوینا کما تبرؤوا منا لکه څنګه چې دوی بیزار شو زمنگنا کذالک دغرنگی یریهم الله خایب دوی تا الله اعمالهم اغا عملنا ناکار ددوی حسرات علیهم د پارا د افسوس په دوی باندې وما هم او نبوی دوی بخارجینا وتنکی من النار د اور د جهنم او دوزخنا یا رب العالمین مونږ ټول محفوظ کړه جهنم